الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم طول بشوق سردر الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد د ټولو اول زه د دې ادارې محتمم او د دې جمله اساتذه کرام او طالب العلمان ورونو ته د زړه د خلاصه مبارکباد وایم او د هغې نه بعد چې په دې مجلس کې څومره شرکا دي ټولو ته د دې مجلس په راتګ باندې چې موږ او تاسې په دې آخري مجلس کې شریک شو نو هم مبارکباد وایم چې دا ډېر د خیر او د برکت مجلس دی او موږ او تاسې ټول په شریکه د دې ادارې د استادانو او د دې کلاس د شاګردانو چا چې دا قرآن په ترجمه ختم کړی دی شکریه ادا کوو ځکه چې دوی موږ او تاسې ته داسې مقرره کړه چې موږ او تاسې ته به الله په دې باندې ډېر لوی خیر راکړي دې طالب علمانو ته د دوی استادانو دا پوره قرآن په ترجمې سره ختم کړی او چې دا ټول قرآن یې ورته په ترجمه ویلی نو د آخري 3 سورتونه ورته هم ویلي خدای په موږ او تاسې باندې احسان وکړو موږ او تاسو سره مینه وکړه چې په دې خیر کې موږ او تاسې د ځان سره شریک کړو او د اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین د هغوی عادت هم دا و چې داسې د خیر مجلس به د خپل خپلوان او داسې چې په چا به خفه کېدل نو هغه خلک به یې ځان سره شریکول امام قرطبي رحمه الله د خپل تفسیر په دې مقدمه کې د 2 صحابو نه نقل کړی چې هغوی به کله تلاوت کوو د ناظرې ختم به کوو نو د آخري صورتونه چې دي د دې لپاره به خپل خپلوان او چې په چا به خفه کېدلو هغه به یې ځان سره شریک کړو د آخري صورتونه به وویلې شو او دعا به یې وکړه دا قرآن دا د خیر کتاب دی دا د برکت کتاب دی د دې ابتدا کې هم ډېر لوی خیر او برکت دی او په دې انتها کې هم ډېر لوی خیر او برکت او د قرآن یو مجلس او یو درس دا ډېر
اخروي ثوابونه لري. دا موږ او تاسو ته احساس نه کېږي ځکه چې موږ او تاسو دنیا نیولې یو. نور که په حقیقت کې موږ د دې ثوابونو نه خبر شو چې د قرآن په مجلس باندې کوم ثواب میلاویږي، تاسو په الله یقین وکړئ چې زموږ او ستاسو یو بل کار دی سوا د قرآن، سوا د درسونو. زه هسې تاسو ته وایم چې موږ او تاسو ته څوک دا مقرره کړي چې یاره حج راباندې وکړي، ویزه راله وکړي، پیسې راله راکړي او ولاړ شه سعودي عرب ته بحري یا هوایي سفر وکړه او 13 څلوېښت ورځې تېرې کړه او حرمینو کې به عبادتونه وکړي، حج به وکړي او واپس به راشي. نو چې دا موږ او تاسې باندې څوک حج وکړي نو د دې سړي به موږ څومره احسانمند یو، څومره به شکریه ادا کوو، څومره به ترې خوشحاله یو. خوشحاله به یو که نه به یو؟ خوشحاله. ځکه دا ډېر عجیب کار دی، حج ډېر لوی ثواب لري. د الله پیغمبر فرمایي من زار هذا البیت، چا چې د بیت الله زیارت وکړو نو د دې بله بدله نشته سوا د جنت نه، یعنې دی به جنت ته ځي. خو د قرآن په دې یو درس باندې او دې ته په راتګ باندې د حج ثواب میلاویږي. دا علماء کرام، دا مدرسه، د دې دا استادان، دا چې درسونه کېږي، دا چې په جوماتونو کې علماء کرام ناست دي او خلکو ته قرآن بیانوي، نو دا یو مجلس او د یو درس ته ورتلل دا د حج ثواب لري. او دا خبره زه نه کوم، دا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. دا الله پیغمبر فرمایي، طبراني دا روایت نقل کړی دی، من غدا الی المسجد، څوک چې سحر کې جومات ته لاړ د څه دپاره؟ لیتعلم الخیر او یعلمه، د دې دپاره چې خیر زده کړي یا خیر بل ته وښایي. یعنی یا طالب العلم خیر زده کوي، قرآن او سنت زده کوي، یا د مدرسې استادي د جومات امامي خلکو ته خیر ښایي، په دې نیت باندې جومات ته لاړ. یو دا چې جومات ته راځي د مانځه دپاره د هغې خپل ثواب دی چې سړی جومات ته د جمعې دپاره ځي نو په یو قدم ورته یوه نیکي میلاوېږي، یوه ګناه رچېږي، یوه ورته درجه میلاوېږي، اوچتېږي. خو چې څوک جومات ته د دې دپاره لاړه چې زه به هلته خیر زده کړم، یعنې ځان شاګرد ګڼي، ځان د قرآن طالب علم ګڼي، د دې نیت باندې کوم سړی لاړه، او یا یو استاد دی چې هغه جومات ته د دې دپاره لاړ چې به چاته خیر وښایم، قرآن او سنت به وښایم، د الله پیغمبر فرمایي کان له کاجر حاج، کېږي د ده دپاره اجر او ثواب د حاجي. کوم حاجي؟ تامتا حجته، د هغه حاجي چې پوره حاجي کړی او د قرآن په درس باندې د حج اجر میلاویږي، د حج ثواب میلاویږي. اوس په ما او تا باندې د هغه چا څومره احسان دی چې ما او تا ته دا مقرر کړه، د چې روزانه درس کېدو نو دا موقع وه چې چا پکې شرکت کړی دی په خالص نیت سره، نو زموږ دا ایمان دی، دا یقین دی چې دغه عمره حجونه یې شوي دي چې څومره حاضرۍ کړي دي، او چې څومره غیر حاضرۍ شوي دي نو هغه عمره د هغوی نه څه شوي دي؟ د حجونو ثواب کم شوي دي. هغه نورو د علم د محروم کېدلو په خپل ځای باندې، خو یو وجه یې دا دی چې څومره غیر حاضرۍ شوې ده نو دغه عمره حجونو کې څه راځي؟ یعنې چا چې پوره 100% حاضري کړې ده نو د هغه په عملنامه کې 100% د حجونو ثواب لیکلی شوی، او چې کومو ملګرو نه غیر حاضري شوې ده نو که چا یوه غیر حاضري کړې نو د یو حج ثواب څه دی؟ که چا دوه غیر حاضري نه کړي د دوه حجونو ثواب کم شوی، که چا 3 کړي نو د 3 حجونو ثواب کم شوی. نو هسې د دې به موږ څومره احسان چې د عام خلکو عوامو خلکو لپاره کوم درسونه په جوماتونو کې کېږي نو هسې چې ټول به موږ په دې پسې بیزار ګرځو نو حق به ادا کړو؟ نه. او دا جوماتونه او دا مدرسې دا د خیر مرکزونه دي، زموږ عوامو رول هم دا پکار دي چې موږ دا د خیر مرکزونه وګڼو او د دې مؤمن او معاون جوړ شو، او دا یوازې نه کړو چې هغې ته دا احساس ورکړو چې کومه محله کې جومات دی نو چې د هغه محلې څومره خلک دی هغه د هغه امام سره داسې چې امام وایي دا زما پشتیبانان دي، دا زما کارګنان دي، دا ما سره د کار خیر کې ولاړ دي، چې کوم ځای کې مدرسه ده
او د مدرسې څومره چې چاپېره ماحول دی او محله ده، نو دا ټوله محله د دغې مدرسې څه وي؟ پشتیبان دي، دا د مدعیان دي، دا زموږ مدرسه ده، دا به موږ چلو. ولې ځکه چې دلته دومره لوی د خیر کارونه کېږي، دا ټول خلک ورته بیا په دې ثواب کې شریک دي. الله دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي. یوه خبره دا وشوه چې د قرآن په درس باندې اجر څومره ملوي؟ د یو میاشتې. دویم ګوره یو بل کار خیر چې دی او موږ او تاسو یې د هغې طلب کوو، د الله پیغمبر فرمایل چې ټول کال یې د دې طلب کوو. د لیلة القدر یوه شپه ده او د هغې ثواب چې دی د دغې شپې د عبادت د زرو میاشتو نه بهتره ده. او دا شپه په کال کې یوه ده او د الله پیغمبر فرمایي چې ټول کال هره شپه دې څه کوو؟ طلب کوو چې کېدای شي دا بېګاري دا نه چې کېدای شي دا شپه کېدای شي سبا هره شپه څه کوو؟ طلب کوو. او بیا په رمضان کې خصوصي څه کوو؟ اهتمام کوو. او د رمضان په آخر کې بیا هغه آخره عشره کې ډېر زیات امید دی، هغه کې بیا خلک ورته په جوماتونو کې کښېني، کور ته ځي نه ځي، اعتکاف کوي. د څه لپاره کوي؟ د خدای د تلاش لپاره کوي. د هغې ډېر زیات ثواب دی. د هغې شپې ثوابو قرآن کې الله رب العالمین فرمایلي چې لیلة القدر خیر من الف شهر، د زرو میاشتو نه بهتر. په زرو میاشتو باندې حساب شوی، د هغې نه 3 اتیا کاله او 4 میاشتې جوړېږي. چې 3 اتیا کاله او 4 میاشتې عبادت سړی وکړي، نو د هغې نه د یوې شپې عبادت څه دی؟ خو دا د قرآن درس د پوهې مجلس د ابو هریره رضی الله تعالی عنه د فتوی مطابق دا د لیلة القدر د شپې نه بهتر دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي لأن اجلس ساعة فافقه، دا چې زه لږ ساعت کښېنم او ځان پوهه کړم، یو ټیم کښېنم او ځان پوهه د پوهې یو مجلس ماته مهیا شي او میسر شي. احب الی من ان احیی لیلة القدر، دا ماته محبوب ده له دې نه چې زه د لیلة القدر شپه ژوندۍ کړم. نو چې د قرآن مجلس د پوهې نه وي، نو بل به د پوهې مجلس چېرته دی؟ کوم یو؟ دا یو مجلس، دا یو درس، دا د لیلة القدر د شپې نه د ابو هریره صاحب په حدیث باندې غوره دی. او ابو هریره صاحب چې غوره ګڼي، نو په دې کې به څه چل؟ دا صحابانو چې داسې خبره نقل شي چې په عقل نه معلومېږي، تېرو کتابونو کې نه وي، نو هغه رفع حکمي، د هغه قول یا د هغه پیل چې په عقل نه معلومېږي چې د اجتهاد وکړو. او د تېرو سابقو کتابونو حواله یې ورته کړې چې یا په تورات کې داسې دي یا په انجیل کې داسې دي. او یوه خبره یې وکړه، نو دا خبره داسې چې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي، خو ورته اثبات ونه کړي، نو دې ته څه ویلی شي؟ رفع حکمي ورته ویلی شي. ابو هریره صاحب داسې یوه خبره وکړه چې دا په عقل خو معلومېږي نه، ځکه چې هلته نس دی او د نس نه دا خبره ثابت ده چې لیلة القدر د زرو میاشتو نه څه دی؟ بهتره دی. او ابو هریره صاحب وایي چې ما ته د دې نه دا خبره غوره ده، نو دا دې په خپله خبره نشي کولی، دا د چا نه اورېدلي دي. بهر کې د قرآن مجلس دې ته راتګ، دې کې کښېناستل، دا اورېدل، د دې سره چې څه نمونه نسبت د چا راغلی. د عامو درسونو کې یو مثال وکړو، دا قرآن نه دی، د دې سره چې د چا څه نمونه نسبت راغلی دی، نو د هغه نسبت په وجه باندې هغه د مقام نظام دی. ګوره دا د لیلة القدر تذکره مونږ وکړه، دا بهترینه شپه ولې ده؟ دې کې قرآن نازل شوی دی، انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر. دا قرآن مونږ په لیلة القدر کې نازل کړی او دا ته څه پته چې دا څومره عظیمه شپه ده. نو ګور په دې ټولو شپو باندې لیلة القدر غوره شوه. په ټولو پیغمبرانو باندې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوره دی، سید المرسلین، سید الکونین. د نورو پیغمبرانو ته هم د الله له طرف نه وحی کېده او دته د الله له طرف نه وحی کېده، خو
خو د هغه نورو پیغمبرانو وحي هغه محدود هغه موقت او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې کومه وحي شوې ده نو دا محبت دا موقت نه ده دا تر قیامت پورې د قرآن نو د پیغمبر علیه السلام په دې نورو پیغمبرانو باندې فوقیت ده دا د قرآن په نورو پیغمبرانو چې کوم کتابونه میلاو نو هغه د هغه وخت پورې وو چې وروسته مصیبت راغی څه شو منسوخ شو او قرآن دپاره ناسخ نشته چې یو کتاب به راشي دا به څه کړي منسوخ نو پیغمبر علیه السلام په ټولو پیغمبرانو باندې ګوره په دې وخت د ځمکه باندې ډېر ښارونه شته ډېر د صفایي په لحاظ سره او د تعمیر او د ترقۍ په لحاظ سره او د دنیا د اسبابو په لحاظ سره غټ غټ ښارونه شته خو که په دنیا کې یادېږي نو مکه او مدینه ځکه چې د قرآن شریف د سورتونو ورته نسبت کېږي څه پکې مکي دي او څه پکې مدني د مکې او د مدینې خپل یو مخالف حتی کې هغه خلک چې څوک بره دي مریخ ته تلل غواړي سپوږمۍ ته تلل غواړي او خلک راکټې دیږي بره هغه کې ما یو تحقیق لوستی و چې کوم یو کس اول چې تللی و بره سپوږمۍ هغه وایي چې ما دنیا ته وکاته نو دنیا تکه توره تیاره وه تکه توره تیاره وه چې ما خپل سټیسکوپ او څه شي ما سره وو چې ما هغه مرکوز کړو دوه ځګونه داسې وو چې هلته رڼاګانې وي هغه تیارې لکه څنګه چې په اسمان کې بر ستوري ښکاري موږ ته ښکاري نوره تیارې اوس زموږ کې څه ښکاري نو په دې ټوله کره عرب کې تیاره وه په دوو ځګونو کې څه وه رڼا وه ما چې خپل حالات متوجه کړه او مې وکاته نو یو مکه وه او بله مدینه وه چې دلته څه انوار تجلیات د مکې او د مدینې فضیلت په دې وجه باندې دغې نه اخوا راشي ګورئ دا کټکي دي څه دي او دا د پلسټک نه جوړ دي په ځینې ځایونو کې د جوماتونو په ځینو جوماتونو کې د لرګي نه څه د دې نه ډېر ښایسته پلسټک شته خو په دې پلسټک تاسو څوک پای ښودی شئ داسې په خپه ټېلوالی شئ دا چې بلارې پروتې په خپیا خوا کولی شي لاړې دې توکلی شي ولې خوراک سره تعلق د خوراک پرېښودی شوی نو چې په خوراک ایښودی شوی دی دا کټکی بختول دی دا کاغذ دی چې څه شی دی کاغذ د دې نه ډېر ښایسته کاغذونه شته خو چې په کوم د قرآن شریف آیات لیکلی شوی دی دا په ځمکه پرېښودی شي نیشي روان دي ښکلي کړو په سترګو پسې زړه پسې اوسي پاک دی اوچت ولګورو ولې قرآن آیات مې لیکلی شوي بسم الله مې لیکلی شوي ګوره دې کټکي په ایمان نه دی راوړی تلاوت یې ورته نه دی کړی خو بیا هم دومره مقام شته دې کاغذ په دې باندې موږ د قرآن شریف د آیات هم لیکلی شو په دې باندې موږ بل څه لیکلی شو خو چې په دې باندې د قرآن شریف آیات لیکلی شوي دا کاغذ بختور دی دا د عزت والا دی دې له الله څه ورکړی عزت ورکړی اوس کوم طالب او مولا چې قرآن یې په زړه کې قرآن وایي قرآن بل ته ښایي کوم مؤمن بنده طالب او مولا پرېږدي دې څه د عامو خلکو دښمني ده عام مسلمان چې هغه په قرآن څه لري ایمان لري ایمان او هغه د قرآن تلاوت کوي او هغه د قرآن صحیح حصه په خپل زړه کې محفوظ کړې ده او بیا د هغې دعوت او تبلیغ کوي د دې سړي به څه قدري کولی ډېر بې قدري کټکي په ایمان نه دی راوړی تلاوت ونه نه کوي دا تاسې په اور سېدلی شي دا فرشته دومره ښایسته اور کوي پوه شوي په خبره باندې خو دا تاسې په اور کې د غلطې ښودی نه شي ولې چې په دې باندې قرآن ایښودی شوی نو ګورې قرآن دومره عظیم کتاب دی چې هغه د فرشته کې برکتي کړو هغه له مقام ورکړو کاغذ له مقام ورکړو پخوا به د خلکو دغه له کڅوړې کولې دي قرآن مجید او دا ډېر ښه عادت و دا ډېره ښه خبره وه او دا موږ ورو ورو بې ادبه کېږو نو بیا بې ادبي دغه راغله دا قرآن به بې لمانځه سره نه شي مسه کولی بې اودسې نه شي مسه کولی او انسان بې اودسه کېدی شي د قرآن یې په لاس کې دی اوسه شو بې اودسه شو نو خلاف شریعت کار به دې کېږي پکار ده چې دې سره صحیح اکا سوړه نو کمیس یې نو بس
حفاظت دی د قرآن او د قرآن هغه تقدس او هغه خبره بهر کې زه مقصد لرم مقصد دا دی چې که د قرآن سره د چا نسبت و نو هغه خلک برکتي دي هغه خلک اوچت دی هغه د الله په نسبت باندې غوره دی دومره غوره دی که نه دومره حدیث مبارک کې راغلي دی دا د قرآن او حدیث طالب علمان چې دي د الله په نسبت دومره غوره دي الله ملایکو ته وایي د دوی دا قدم په دې خاورو مه پرېږدئ وزرې ورته غوړوي چې په دې باندې څه دي قدم په دې باندې دا طالب علمان دا په ځمکه نه روان دا د فرشتو په وزرو روان دا طالب علمان او مولیان د دوی نه چې غلطي وشي نو الله د دې لپاره مخلوق لګولی چې تاسو له د مغفرت دعاګانې کوئ د هوا مرغان د سونو میږیان په دریاب کې میان د مغفرت دعاګانې کوي د طالب علمانو لپاره زمونږ په دین کې قدر نشته د ټول مخلوق خدا سره د طالب علمانو قدر شته د علماو قدر ورسره د دې ټول مخلوق سره شته ولې ورسره شته هغه مخلوق په دې پوهېږي چې دا دنیا د دوی په وجه باندې که دا خلق نه وو دا دنیا ورانېږي که دا مولیان نه وو او دا طالبان نه وو دا دنیا ورانېږي دا به الله پرېږدي نه دا د آخرت متعلق ډېر اوږد مضمون دی د قیامت نه مخکې به لږ ښه حالات راځي د عیسی علیه السلام په دور کې خو بیا به الله رب العالمین داسې وکړي چې دا نیکان صالحان چې دي په دې باندې به یو خوشبویه هوا روان وي او دا به څه شي دا به په هغې سره وفات شي نو شرار الناس به پاتې شي کلمه ویونکي به بیا نه وي بدترین خلق به پاتې نو الله رب العالمین به بیا حکم وکړي چې دنیا دې څه شي ورانه شي چې کله نیکان ختم شي نو په بدلو به څه کېږي دنیا ورانېږي نو چې ولې د نیکان نه غلطي کېږي نو دا مخلوق له څه غواړي دعاګانې غواړي چې یا الله پاکه ته یې معاف ځکه که دا معاف نه شي خو دا به بد شي او چې بد شي بیا به دنیا څه کېږي ورانېږي بهر کې مسلمانان که موږ او تاسې غواړو چې موږ د الله په نسبت باندې غوره خلک شو موږ د الله ته ګران خلک شو موږ د الله ته نږدې خلک جوړ شو نو د قرآن سره به نږدېکت راولو قرآن ته به ځان نږدې کوو او د قرآن په هر بنده باندې شپږ حقوق دي څو او زه غواړم چې هغه حقوق درته ښه ووایم دا ترجمه درته ترجیح وکړم خیر خوښه درته سره خیر په هر بنده باندې د قرآن څو حق دي شپږ اولی حق د قرآن په هر بنده باندې دا دی چې دا انسان دی په قرآن ایمان ولري ایمان بالقرآن څه دا په هر انسان لازم دی چې په قرآن کې څه راوړي ایمان څنګه ایمان دې پرې راوړي نو د هغې به درته لږ وضاحت وکړم په قرآن باندې داسې ایمان چې دا د الله د طرف نه نازل کتاب دی د الله د طرف نه او د هر عیب نه پاک کتاب دی د هر عیب نه هیڅ کمی پکې نشته هیڅ کمی پکې الله رب العالمین دا په خپل حفاظت باندې هغه څه چې دی که څوک ورانه هم نشي کولی الله نازل کړی دی پوره نازل کړی دی او بیا یې د هغې د حفاظت ذمهواري په خپله باندې او زموږ دپاره دا یو ثابت حیات زموږ د ژوند د تېرولو یوه طریقه ده او د دې تفصیل چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه دي او بیا فقه اسلامي د دې دواړو سره تشریح دې کې زما د هرې مسئلې حل شته کېدای شي زما نه تاسو تپوس وکړئ او زه تاسو ته هغه د دې نه ثبوت در نه کړی شم نو هغه زما کم فهمي زما کم علمي وي تاسو د بل وجه نه تپوس وکړئ او هغه وایي چې دا مسله په دې قرآن کې نشته نو هغه د دې موجب شي کمې اصالتا هغه مسله دلته موجود دي تشریح یې پسې کېږي په حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نو په دې قرآن باندې به داسې ایمان ساتي چې دا د الله له طرف نه نازل کتاب دی په واسطه د جبریل باندې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او بیا دقه شانتې محفوظ شوی دی څنګه چې په لوح محفوظ کې دلته هم دلته څه کمی دی دی پکې ټیک ده
الله دې موږ ستاسې دغه شانتي ایمان په دې باندې وساتي. دې کې به لږ داسې په عمل کې سوچ کوو چې یو طرف ته د الله د کتاب خبره ده او بل طرف ته زما د رواج او زما د رسم او زما د پارټۍ او زما د قوم او زما د فطرت او زما د خواهشاتو. نو دې کې به بیا لږ فکر کوو چې د خپل ایمان خلاف کار ونه کوي. الله یو څه وایي او زما ستا زړه بل څه وایي. نو په دې کې بیا د ایمان پته لګي چې څنګه چې دی په قرآن ایمان شته که نشته. د خدای د حده پورې زموږ او ستاسې د هر چا شته او په عملي میدان کې د هېڅ چا نشته. نو په دې کې به دا کوشش کوو چې زموږ او ستاسې نه دیده دانسته قصدن عمدن د قرآن مخالفت ونه شي. ځکه دا زموږ د ایمان خلاف ده. نو اولی حق د قرآن څه دی؟ ایمان. دویم حق په هر بنده باندې د قرآن تلاوت دی. د ایمان د بعد څه دی؟ د قرآن تلاوت دا به کوي. دې قرآن مجید کې اووه منزلې دي. 13 پکې پارې دي او 540 پکې ریکوګانې. ریکوګانو تفصیل ځان دی، خو د پارې او د منزل دا تقسیم خو صرف او صرف تلاوت لپاره. دا منزلونه د الله له طرف نه نازل نه دي. تاسو وګورئ زما خبره. پیغمبر اسلام هم دا دی چې دا څه دی؟ منزل دی. خو دا عمل د امت څو د امت عمل و چې یو منزل تلاوت به کړو. څه به کړو؟ نو په ورځ کې به قرآن ختمو. څه به کړو؟ ورځ کې به قرآن مو منزل دی. اولی منزل چې دی نو په سوره نساء باندې ختم شي، مایده چې شروع کېږي. دویم په سوره توبه باندې څه شي؟ ختم شي. د سورتونو په لحاظ سره دی. پوه شوې په خبره باندې؟ او دا هم څو 5 پارې خواوشا ټولې کې څلور کې 5 پارې دی، پسې 4 نیم پارې یو منزل. نو دا د صحابو معمول و د تابعینو معمول و د امت عمل په دې باندې و چې یو منزل تلاوت به څه کوو؟ روزانه کوو. بس دا د خپل ژوند مشغله او دا ډېر په اسانه باندې ډېر چې څوک یې کول غواړي که نه والله بالله تالله چې څوک یې کول غواړي او د چا عادت نو الله یې پاتې کوي. تاسې معمول جوړ کړو. پوه شوې په خبره باندې؟ او ډېر ښه په 2 ګنټې ټیم ورکړي. څو 24 ګنټې کې 2 ګنټې ورکړي. تاسو پکې منزل تلاوت نه کوو او دا وخت به هغسې کېږي چې دومره ټیم سیوا ولګي نه لګي. بیا امت کې سستي راتله. څه نو پارې شو. څه نو په 13 شو کې څه شو؟ قرآن شو. نو بیا امت اوس داسې حال ته رسېدلی چې اوس یو رمضان او بل رمضان دی. څه اوس یو رمضان او بل رمضان. رمضان ته به یا موږ رسېږو یا به د قرآن تلاوت حق دی. د الله پیغمبر فرمایلي تاسې ورکړئ خپلو سترګو ته حقا من العباده. ورکړئ خپلو سترګو ته د عبادت حق. د سترګو عبادت وکړئ. صحابو تپوس وکړو چې د دې سترګو د عبادت څه حق دی؟ د الله پیغمبر وایي النظر فی المصحف. النظر په دې مصحف کې کتل نه دي، دا تلاوت ناظره ویل. دا د سترګو د عبادت حق دی. موږ ډېر حافظان داسې کړي دي. منجۍ کې یو حافظ صاحب ډېر ښایسته قرآن یې یاد کړو. هغه په تلاوت په څه کې کوو؟ په قرآن کې به کوو. په روژه کې چې به قرآن اورو نو په محراب کې به په یاد اورو. خو چې ځان کې به تلاوت کوو نو به په څه کې کوو؟ په مصحف کې به کوو، په قرآن کې به کوو. دا حق دی. فقهاو دا خبره لیکلې ده چې یو سړی په کال کې ختم ولیکي. په کال کې څه ولیکي؟ ختم ولیکي. په دې انسان د قرآن حق پاتې شو. د قرآن حق پاتې. دا مجرم دی. داسې دی مجرم. موږ ډېر داسې خلک لیدلي چې هغوی قرآنونه ختم کړو او بیا یې پرېښودي په دوبۍ او سعودي او مزدوریان یو څه او څه او اوس یې ویلی نه شو. وایي اوس یې دې حد ته رسېدلي. نو د قرآن تلاوت کول دا د قرآن حق دی په هر بنده باندې چې دا به څه کوي؟ تلاوت وکړي. څومره کولی شي نو بس څومره ځان د ثواب ګټلو غواړي هغه وړاندې څه کېږي؟ الف لام میم باندې څو نیکۍ میلاوېږي؟ 10 نیکۍ میلاوېږي. او چې سړی یو ځل ختم وکړي نو د
علامه سیوطي رحمه الله د تحقیق مطابق د قرآن ټول حروف دي 3,23,760 3,23,760 د علامه سیوطي صاحب د تحقیق مطابق چې دا سره تلاوت کی نو دته باندې کې ملاوي کې 32 लाख سو 32 लाख پیژې په خبره باندې 3,23,000 32,37,600 ने मिलावी सो 37,600 हसनात मिलावी की अगर चाहता है सुख की तो कुरान यो दिन ना खत्म नो आका वस्ता से पकवाले वाले सुख की सुमरा पकड़ उस मुक्त पता नहीं कि वो तो क़यामत पर बता युवे देखे सो द युवे हसने ने बार सड़े लवुले पर समझ हैरान सरकर्दान पे हैरान सरकर्दान और इस सुख पे नवर के دایمه کی ورده یو حدیث مبارک کې راغلی کنه چې د قیامت ورځ به حساب کتاب وشي د یو سړي سره به حساب وشي او هغه سړي ته به الله رب العالمین فرمایي چې تاسو سره یو حسنه کماله چې یو را پیدا کړي نو بس جنت ته او دلار چې وګورئ ځان د بار یو دی کې را پیدا نو دا انسان په حشر باندې میدان کې منډه شروع کړي فيميني بس يقرزي اچانک با الله رب العالمین دی انسان د دې انسان په بیمه کې راوړي د دې سړي به د خپل خځې سره وشي ملاقات وشي چې کله ملاقات وشي نو دا سړی په ډېر کې خوشاله شي چې که خیر به بیمه کې راغله اوس په سره کې نیکی راځي چې د دې دوه ملاقات وشي نو دا خاوند به د خځې خپل ځان خوي ته ما پیل نه ابو ته او ته پیل په پلان کې نو دا خاوند په دنیا د احسانات را یاد کی چې په دې خځې کوم احسانات کړی هغه ټول یې چې ګوره تا د ماته کړو د سیمو کړو دا ټول ورته وایي او دا لیکلو هغه د رسول اعتراف او د دې لپاره په خاوند مطالبه وکړي چې اوس باندې یو دې کې راګه زما سي یو دې کې کوم شوی ده کته باندې یو دې کې راګه زما جنت ته لاړ شم او کله کې راته مې نام نشو جنت ته نو بیبي ورته انکار وکړي چې نیکی نشم کولای ستاسو خو یو کوم شوی ده او زما هیڅ پته نه دی چې زما حساب کتاب نشي څه کوي نو بیبي خپل خاوند سره نه کوي یو دې کې نو ورته پلار زوی ته یو دې کې نشي ورکولی زوی پلار ته نشي پلار زوی ته نشي دا چې قرآن د قیامت یو نقشه پیش کوي یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه دا ولې دا یې بد شي نه نه مړه خدای الله ورته په دې ولې پرېږدي چې راته ونه غواړي ځکه ورکې راسي او نن چې موږ د قرآن یو ختم وکړو تلاوت نو موږ 3 لکه څو 32 लाख 37,000 22 लाख 10,000 شپږ سوه نیکۍ ذکر خو نه کوو نو خپل تاوان کوو فیسبوک کوو واټساپ کوو او نیټ پوهې په خبره باندې کمپیوټر کرکټ فوټبال والیبال دا زموږ ښایسته مشغله ده ځانم غرق او تباه او دې موبایل خو نه دی دې خو تباهي وکړه د تمامي انسانیت یې وکړه او په تمامي انسانیت کې بیا د مسلمانانو ډېره وکړه او په مسلمانانو کې طالبان او مولیانو کار کوته وکړه ځکه هغه خاص هم کار کوته او د مخکې نه کار کوته خو مخکې به داسې وه چې تسبیحات به ذکر اذکار او تلاوتونه به مطالعې به وي او وروره اوس چټینګ دی څه نه اوس لایک او ډسلایک دی اوس په خبره باندې او اوس تصویر وباسه او فیسبوک ته ورکوه او بیا د هغې کمنټسونه پرېږدي په خبره والله العظیم که فیسبوک هم پرېښودو د زندګۍ په خوند به پوه شي د زندګۍ په 2019 کې ما پرېښودې چې کله حج ته تلم په اسلام آباد کې مې دا ول څه وکړو فیسبوک ډیلیټ کړم د خپل موبایل او د اوسه پورې ښه ټیک ټاک یم هېڅ کامیرا پکې نه دی راغلی
شکر دې کار دی روان دی زندګي د تېرېږي ځان سره پکې قرآن واچوئ څوک دی د موبایل په قرآن دي او چې چا راغسته فیسبوک یې کوه ته دغه تلاوت کوه بیا به وي چې کوم پیدا ډېره د فیسبوک پیدا ډېره که د تلاوت پیدا د تلاوت دا ډېره دا څومره ټایم چې فیسبوک وي په دغه ټایم کې 3 بارې تلاوت کېږي 4 بارې تلاوت پکې کېږي بهر کې ما په خپله مدرسه کې هلته ویلو ما طالبان د الله وریان دي خو که فیسبوک یې نه کوم دا مې هلته ویلو خو په دلیل باندې مې دا د الله څه ولیان دي دوستان دي محبوب خلک دی څوک خو یو شرط دی که څه نه کوم فیسبوک یې نه کوم او دا به اوس تا ته چېرته خال میلاوېږي څه دا به نیولې ته وسو خال میلاوېږي دا به چې عامو بهر کې زه الله دې موږ د تلاوت سره کې توفیق راکړي دا د قرآن حق دی چې موږ یې څه وکړو تلاوت یې وکړو د دې نه بعد بیا درېیم نمبر حق چې دی د قرآن د تلاوت نه بعد بیا ترجمه او تفسیر ته کوي ترجمه او تفسیر ته کوي دا د قرآن حق دی ښایي دا به کوشش کوو څنګه څومره زده کړې یاره یو پورې د قرآن په ترجمه سره ویل چې استاد ته ګورډه ماته کې ویل راته ووایه نو دا د قرآن حق دی دا چې چا نه دی کړی د قیامت په ورځ باندې پیغمبر علیه السلام د دې سړي خلاف دی وایي که چې د قرآن پرېږدي تفسیر ابن کثیر راواړو د سورې فرقان د دې آیت په تفسیر کې چې د قیامت ورځ به ظالمان به خپلې غوښې خوري خپلې ګوتې به یوم یعض الظالم علی یدیه ظالم سره به خپلې ګوتې خوري غوښې به خوري او 2 ارمانه به کوي څه به کوي یو ارمان پیدا وي چې یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کاش د پیغمبر په لار تللی دویم ارمان پیدا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش چې پلانکې مې دوست نه وي پلانکې مې دوست نه وي دا په دقه ټیم کې وقال الرسول ووایي پیغمبر یا رب ای زما رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ای زما رب دې قوم زما دې قوم قرآن پرېښی زما دې امت څه کړی قرآن نو هلته تفسیر ابن کثیر کې لیکلي دي چې څوک په قرآن کې تدبر نه کوي سوچ او فکر نه کوي نو دې سړي څه کړی قرآن پرېښی پیغمبر به ووایي چې دې سړي څه کړی دومره اورېدل ته پره ګوره دا کتاب دی څه دی د الله له طرفه د الله له طرفه یو خط دی موږ دا خط هومره معامله هم وکړو د خط هومره معامله اوس هم وکړو زما او ستا له طرفه چې څوک یو خط ما او تا ته څوک یو خط راولېږي او په هغې لیکلي چې فلان کو مې څه فلان کو د هندو له طرفه دی راغلی چې ما ته په خپله نه پوهېږو که په انګریزي کې نو بس د انګریزي ماسټر ته وشي دا راته څه کوي دا راته ووایه چې څه دي که په عربۍ کې نو د عربۍ په ملا پسې ګوري یا که فارسي کې تېره ورځ کې یو سپین ږیري سړي زموږ مدرسې ته یو خط راوړ د فارسي ویل څوک په فارسي پوهېږي دا هلکان ورته زه وښودم چې دا دی زه پرې سر پوهېږم هم ته رایې مې کړو هغه خط نه نو سړی پوهېږي چې داسې پلانکي خرڅ کړی پلانکي هغه زه دومره پوهېږم ویل ډېر زیات وګرځېدم سپین ږیري ویل پلانکي مدرسې ته یې ورغلم پلانکي مولوي صاحب ته لاړم هغه پلانکي ماسټر ته وایي ښه دی چې دا راته د بوستان ته راغلم که چې څو مدرسې وې او خط یې د ځمکې د دغه و بېنامې خط څو او دین ته یې څه کړو دا د الله د طرف نه خط راغلی د کوم ځای نه زما او ستا په نوم راغلی ما ورته پکې څو ځای یاد کړي وو په یا ایها الناس کې ما ورته دعوت کړی چا ته انسانان یو مال څوک انسان یم تاسو یو او الله وایي یا ایها الناس ای خلکو دا څوک کوي من یعنې اعبدوا ربکم یا ایها الذین آمنوا څوک ای مؤمنانو اتقوا الله الله نه ما ته یعنې ما ته مؤمنان یو او الله وایي یا ایها الذین آمنوا یا حرف نداء نه اواز یې کړی دی که نه خو
قرآن کې 50 شپېرې د اواز شوي څو 50 شپېرې ما ته ایمان یې ته دا ځان ته موضوع ده چې ایمان یادول د الله پاک د بندګانو سره څومره مینه ده چې په ښه وسه پې یاد کړي څوک چې چا ته اواز کوي او د هغه څوک ښه وسه پې که نه نو په هغې خلک څه کېږي یادوي چا چې ډاکټري کړې ده ته د ډاکټر صاحب والا څه کېږي چا چې حج کړی ته د حاجي صاحب والا څه شي خوشحاله شي چا چې څوک پروفیسر دی ته د پروفیسر صاحب والا څه شي چا چې وټونه ګټي ته ورته د عظیم صاحب ویل او په جامو کې نه ځایږي پوه شو نو په خلکو باندې خلک څه کېږي خوشحالېږي نو زما سره ټولونه ښایسته نوم کوم دی ایمان دی مؤمنان دي او دا 50 شپېرې په قرآن کې ما ته چې کله چې تلاوت کوئ که نه او دا ټکي وایي چې یا ایها الذین آمنو نو په دې زړه کې الله بیا کې یا ربي یا رب حاضر یم څه اتقوا الله الله نه ویرېږه کله وایي مونځ وکړه کله وایي جهاد وکړه څه ښه دا به تا ته خط راغلی دی نو په هر سړي دا فرض ده چې دا د اول نه ونه تر اخره پورې کم از کم دومره چې په دې خط کې سي په دې خط کې دا د دې قرآن څه دی دا حق دی په هر خط ده اولی حق ایمان دویم تلاوت دریم څه ترجمه او تفسیر کوي کم از کم دومره که نه ټکي ټکي معنی درته نه یي نو خیر دی چې د مفهوم دې خبرې چې یاره په قرآن کې الله دا ویلي چې دا او ډېر داسې خلک شته څه ډېر داسې خلک شته چې هغوی کې دا ترجمه دي خو د تفسیر دومره ډېرې کړي دي چې د دې هر صورت خلاصه ورته معلومه ده ځینې پکې داسې زموږ په شاګردانو ملګرو کې شته چې هغوی ناظره هم صحیح نشي ویلی خو د صورت مسلې درته وایي په دې صورت کې دا مسله ده دا مسله ده دا مسله ده ځکه هغوی ورته ځان څه کړی وقف کړی دی چې د پوه نو دا د قرآن څه دی حق ده څلورم حق د ایمان تلاوت او ترجمې تفسیر نه بعد په دې باندې عمل دی څه انفرادي زندګۍ کې څه دې باندې به عمل کې ځکه چې ډېر کله ته وایي یو قاري د قرآن لولي او دا قرآن په هغې لعنت وایي څه به وایي ځکه چې دی په قرآن کې ویلي چې ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون د دې منافقانو لپاره دردناک عذاب په دې و چې دی څه او د ټولو څه وایي ضرور وایي چې دی د آیات وایي نو قرآن په لعنت وایي چې لعنت دي یا غرق او تباه شي ته دا وایي بیا دروغ هم وایي نو عمل څو حقه شو څلور شاباسي کوم کوم پنځم حق د قرآن تبلیغ دی څه تفسیر نه بعد څه تبلیغ د قرآن بلغ ما انزل الیک ورسوه هغه څه چې تا ته نازل شوي تبلیغ د قرآن څه دی حق دی خپله د ایمان راوړو په خپله ته تلاوت هم کې په خپله ته ترجمه تفسیر باندې پوهې او ته په خپله څه کې عمل هم کې نو بیا به د قرآن څه کې تبلیغ کې نو تبلیغ له یوه مدرسه جوړه کړي څه وکړي پوه شو په خبره چې نور داسې کې ورسې پوه شو په خبره هر څه خو مدرسه نه شي جوړولی نو یو به مدرسه جوړه کړي هغه به خپلې پیسې راوړي دا پکې واله زمانه ده چې ته پرې تبلیغ کې څه شوه د قرآن تبلیغ کې دلته دا طالبان چې داسې دا به څوک کم کم دی خدای خبر شو څه به د دیګ دي څه به د دیر دي او څه به د پلنتو دي او څه به د بټخي دي او څه به د سوات دي او دا د قرآن تبلیغ څه دی روان دی په دې لپاره چا 100 روپۍ ورکړي چا به 1000 روپۍ ورکړي چا به 1,00,000 روپۍ ورکړي چا به روټۍ راوړي چا به ګیس راوړي چا به سیمټو بوجي ورکړي دا په تبلیغ کې څه دی شامل دی غرق دی هغه خلک چې د قرآن د تبلیغ نه محروم دي غرق او تباه دی هغه خلک چې د قرآن او د سنت د تبلیغ نه ځي ځینې داسې بدبخته خلک دي چې په هغې باندې د نورو کار هم بد نه په خپله کې یو نور ورته بل الله دې موږ د دې بدبختۍ نه وساتي د قرآن څو حقه شو پنځه اول ایمان دویم تلاوت دریم ترجمه تفسیر څلورم عمل پنځم تبلیغ شپږم حق د قرآن تنفیذ دی تنفیذ قرآن دا قرآن تنفیذ کول دي دا حاکم ګرځول دي
دې کې د الله د طرف نه حکمونه راغلي دي، د الله د طرف نه په دې کې قوانین راغلي دي او هغه د نافذ نه دي. د غل لپاره پکې حکم راغلی السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. دا په کوم صورت کې ده؟ سوره مائده کې. کوم صورت کې؟ سوره مائده. او په سوره مائده کې په یو رکو کې درې پیری دا خبره شوې من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون اولئك هم الفاسقون اولئك هم الكافرون. څوک د الله په نازل شوي قانون فیصله نه کوي فاسقان دي، ظالمان دي، کافران. څوک؟ الله رب العالمین. په کوم صورت کې؟ او په سوره مائده کې الله رب العالمین دقه آیت راغلی چې السارق اوس زموږ په ملک کې به یا بلا نه کېږي که دې کې یو مخه خوشحالي دا کرپشن تاسې اورېدلی؟ عمران خان صاحب د پاکستان د کرپشن ختم الله دې توفیق ورکړي چې دې ختم کړي. چین ته دا دورې وکړو چې چین کې څنګه کرپشن ختم شوی او دا او دا پیوټي په خبره ما په یو درس کې ویلي په کومه ورځ کې چې دې تللی دا کرپشن ختمو نو باندې کرپشن ختمې د غلا د لاس پرېږه د یو کرپ نه څه وکړه لاس پرېږه قرآن وایي دې څه کوه لاس پرېږه. او فقهاو پکې دا لیکلي دي چې که چېرته داسې تشدید یو سړي داسې اقدام کړی وه پرېږدي په خبره باندې د قرآن حکم به څه دی د لاس پرېکولو خو یې تشدیدا ورته دا دې غاړې ته ورتولی چې د 3 ورځو لپاره څه نو ما یو 2-3 کرپټو له څه وکړه لاس پرېږده او دې غاړې ته ورته واچوه یو 2-3 ورځې پی ټي یو باندې چلوه چې دې سره نه لاس په دې کړ چې دې څه کړو کرپشن الله د بل څه شی نه دی خو په انګلیش کې ده پوه په خبره باندې که د ملک د الله ختموي نو د بلاګرو څه وکړي لاس کټ کوي او بیا دوکانونه کولا وکړي پوه په خبره باندې تاله ورته هم نه لګوي چا پلار هم لګوي نشي وکړي او ګنې دا چې افغانستان کې اوس وګورئ مخکې مو پوه په خبره باندې او اوس هم دا شي او څوک ولګوي ورته څوک د الله وکړي دا قرآن دا ځمکه چا جوړه کړې د انسانان چا جوړه کړې او الله رب العالمین د هغه لپاره حکم رالیږلی چې داسې څه کوه د یو 2-3 نه لاس کړ کې بیا دې ورته څوک څه وکړي اسلامي نظام کې ډېر برکات دی ډېر زیات برکات دی. یو برکت خو دا دی چې غلا به څه شي د قرآن نافظ شو نو غلاګانې څه شوي امن به راشي څه به راشي سکون به راشي او دا سیاسي خبره نه ده دا د قرآن څه دی حکم دی د قرآن حق دی او په یو پردې والا باندې نه دی په ټولو مسلمانانو دا حق دی په ټولو مسلمانانو باندې دا حق دی چې قرآن دې په موږ باندې څه شي نافظ شي نو چې قرآن نافظ شو نو په دې کې د مانځه مسلې دي چې قرآن نافظ شو دا لمانځونه به څه دا به ډکي د بېلمانځه نه پاتې کېږي الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة څه به کوي مونځ به قایم نو مونځ دې اوس مونځ نه دی قایم قرآن شریف کې 200 آیتونه کې تقریبا د اقامت الصلاة خبره شوې 700 آیتونه کې موږ ورته چې دلته اذان وشي بیا پسې اقامت کېږي څه کېږي هغې وقد قامت الصلاة څه نو هغه کور کې چې مونځ کوي مونځ قایم شو هغه چې څه دی هغه مونځ قایم چې قرآن نافظ شو نو دا جوماتونه بیا غټ کړي بیا په دې کې ځایږي تاسې په الله یقین وکړئ درته اخره خبره کوم او بس بیا درس راوړم بیا خبره ختمه د افغانستان کې یو کلی دی هغې ته جټه کلی او دا د پاکستان ته اخري کلی دی د افغانستان د طرفه یو شی بي شی چې ورځي که نه نو چې دې طرفه ځي نو اولیا کلی به درته راځي جټه کلی او چې د افغانستان ته راځي نو اخري کلی به جاجه کړي دا مخکې چې د طالبانو حکومت قایم و هغه الله محمد عمر مجاهد رحمه الله چې په هغه دور کې موږ هلته وو بیا دې دغه کلي ته راغلي وو هسې څه کار دی دا داسې په یو غره کې دي دې کلي کې داسې کار وشو چې زموږ پکې شپه وه
ماخوتن لمانځه یو طالب راغی او هغه طالب ته تقریر هم سم نه ویاله او په دې جومات کې پاسېد یو ورته رجسټر ورسه او یو ورته بالپېک ورسه او پاسېد او د دې ولسوالۍ نه راغلی یم او والي صاحب ویل چې الله په افغانستان کې امارت قایم کړی دی او د امارت اسلامي وضع موارد دا چې څه وکړي مونځ به قایم وي او د مونځ قیام دا چې بېلمازه ته به د هغې مطابق سزا ورکوي نو مولي صاحب دا د رجسټر راوړی دی او دا بالپېک دی او د خپلې محلې ټول ملګوزات پکې ولیک او د سهار په منځ کې چې کوم نوم یې پکې د هغې نوم لیکه چې دی مې راځي دی او نوم یې چاته راولېږه ولسوالۍ ته نوم راولېږه تاسې په الله یقین وکړئ زموږ هلته شپه وه او د سهار مانځه له خلک داسې راوړي د جمعې مانځه چې خلک څه د سهار په مانځه کې په ججه کلي کې والله بالله دا قرآن ورته لاس ورته کېښود دې نه غټ قسم شته د سهار په مانځه کې په ججه کلي کې دومره ګڼه وه لکه څنګه چې جمعې په مانځه کې سي او د ماښام د څه شو یو طالب راغلی او هغه دقه خبره کړې وه ځکه چې هلته څه قرآن تعبیر شو اقامت الصلاة څه ممكن هو په خبره ده او که مثلا د تویل چې څوک مونږ کې نو شریعت کې ورڅ وکړي نو د ټولو د اسانه په توګه کې د امام ابو حنیفه سره د ټولو د کارتار د چا امام ابو حنیفه سره فرمایي چې بې نمازه مونږ نه کوو نو حبسو دا به څه کوي واضربوه څه به کوي وادبوه څه به کوي یلی بیگی حتی ان یتوبا او یموتا تر دې پورې چې یا خو توبه وباسي بیا به مونځ نه پرېږدم یا څه وکړي توبه وباسي چې بیا به مونځ نه پرېږدم او یموتا او یا چې په دې جیل کې بیا بیا راوباسي دا پکې د ټولو څه ده اسانه د امام شافعي صاحب هغه د حنبل وایي دې کې دونه ټیم فضلې نشته من ترک صلاة متعمدا فقد کفر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قصدن مونځ پرېښود څه وکړو یو چې کفر یې وکړ بیا ورته نور سبا داسې شي کوي په سمدستي ووژل چې د بېلبازه لیدلو څه کوي ووایي بیا د امام شافعي صاحب د احمد بن حنبل صاحب په منځ کې دا په رایې کې اختلاف شته چې دا به حدن وژنې که دا به ارتدادن چې دا حد دی او بله دا مرتد شوی دی دا خبرو کې زموږ څه کار خو چې اسلام نافذ شي نو بېلبازي به څه شي ختم شي قرآن نافذ شو بېلبازي څه شو قرآن نافذ شو غلا څه شول ختم شو قرآن چې نافذ شو نو مهنګایي څه شول ولې د الله پیغمبر فرمایي چې یو حد په مخ د ځمکه نافذ شي نو چې څلوېښت ورځې د رحمت باران وشي څوک نو دا کم دی او د یو حد څه دی فائدې سره ګوره دا ټیم را اوږد شو بس دا اخیره خبره کوم بیا ختم په ننمې هجرې کې عمر بن عبدالعزیز حکمران شو او په 101 کې بېرته څه شو وفات شو 2 کاله حکومت یې وکړ څومره په دې 2 کاله حکومت کې د دې مخکې چې کوم ټول حکومتونه تېر شوي وو د دې مخکې سلیمان بن عبدالملک او د هغې مخکې ولید بن عبدالملک دا د بنو امیه اخري دور او دوی د سرکاري خزانې بلکل ایښلې وي په دې خپل امیه خاندان کې نه سب حد یې پرې کړی دا ولید چې و نو دا د بلډینګانو شوقي و د معین القاري کې لیکلي دي د بخاري شرح ده معین الدین خټک صاحب د طبري په حواله سره لیکلي دي دا درې ورته خبره زه هغې نقل کوم تاسو چې څنګه بادشاهي هغه شانتې صحیح عوام الناس على دین ملوکهم خلک د خپلو بادشاهانو په صحیح یعنی چې بادشاه رجحانات کم طرف ته و د عوامو هغې ته ټول نو ولید بن عبدالملک چې و نو هغه د بلډینګانو شوقي نو بس په هر ځای کې بانګه جوړوه نو خلک پرې تک مرض ولګېده په عوامو کې چې هر ځای کې بس یې جوړوله بیا سلیمان چې و نو هغه د ښځو شوقي و ودونه به یې ډېر کول نو خلکو کې دغه مرض ولګېد چې څو لیکل او څنګه لیکل په عربو کې اوس هم دا خبره را روانه طلاق پسې خاص روان شي حالات داسې ناګفتګي وو که نه چې بالکل سرکاري املاک او دغه شانتې بدامني او دغه شانتې وروره دې
غربت او دا هر څه دغه لکه اوس څنګه پاکستان دی دغه شان څه شو دا حالات جوړ شو دا دغه چې د چې شریو د سلیمان نه د لور وفات وینو او هغه د عمر بن عبدالعزیز په نکاح نو د سلیمان بن عبدالملک د خپل لور د سرور سره تړلې وه څه ده دغه د پټهیز پورې او بهر کې بزا هغه قیسې اوږدې دي چې کله عمر بن عبدالعزیز حکمران شو نو خلک به ځای په دې په چوکونو کې ولاړ وو سوالونه به وو خیرات راکړه دا راکړه زکاتونه او دا سخت غربت هغه اولې کار دا و چې بس هغه کوم جاګیر سلیمان تقسیم کړی نو هغه بېرته څه کړو هغه سرکاري جاګیر وګرځو هغې کې د هغه ترور وه هغه په دې خاندان کې مشر او خلکو به یې خبره بدله هغه په ده پسې جرګه کړه چې د خپل خاندان خلکو هغه مشر هغوی لیدل چې دا عمر پوه یې کړه خلک د خپلو خاندان لپاره څه ورکوي نو که ته ورله څه ورکوې نه نو دا شته خو دې ماله کړه نو هغه راغی او ده ته یې خبره وکړه چې ګوره دا هر چا د خپل چا درته ورکوي که ته به د نور څه نه ورکوې دا شته چې مخکې چا ورکړي دا دي ما او ورته خبرې وکړې په هغه ټایم کې اور بلېده او غوښه پرته د غویي غوښه وه هغې یې راواخېسته یوه تیکې پرې راواخېسته د اور دی وراچېد عمر بن عبدالعزیز او د خپلې ترور ته یې ویل به یې ترور دا غوښه چې مې وراچېده دا د غویي وه څه او غوی د انسان نه ډېر زیاته کلک دی او مضبوط دی او دا اور چې بلېږي که دا د دنیا اور دی ډېر کمزوری دی د آخرت اور ډېر خو ګوره دې مخې برداشت نه کړي سیرات بد کړه داسې چې دا اوبه ویستي دا وخت چې دا ولې اور ته ورشي دې ته څه ږدي اوبه ترې وباسي چې اوبه ترې څڅېږي وایي دې غوښې ته څه ویستي اوبې ترې ویستي او ته سیرات بد کړه زه دا خپل خلک داسې نه بچ کوم د اور نه بچ کوم نو ځکه ته دا جاګیر دا حرام ته ځکه اخلم هغه ترور چې وه نو بس هغه به به موبایل ټیک کړي او خوشحاله سو ورکوئ چا څه چې څه یې هغه څه کوي نو حق یې بېرته راجمع کړه او 2 کاله کې څه نو بس هغه خلکو مې سوال کوو د مدینې په دې چوکونو کې مې ولاړ وو عمر د عبدالعزیز تپوس به یې خلک څه شو هغه سوال به یې خو ختم شو په خپله دومره مالدار یم چې په خپله څه ورکوي زکاتونه ورکوي نو بیا ورته یو ګورنر راولیکل چې زما څه مال سیوا شوی دی څه مال سیوا شوی دی او مرکز ته دی په مرکز کې ډېر دی دغه ته کیسه کوه په مرکز کې مال ډېر دی وایي دلته دې څه وکړه وایي پلونه پرې جوړ کړه او لارې پرې جوړې کړه هغه ورته ویل پلونه او لارې مخکې جوړ شوي څه پلونه او لارې مخکې بیا وایي زه داسې وکړه چې دغه جوړ شوي دي نو بیا بې واده هلکان او جینکۍ چې کوم د مسلمانانو دي هغې ته څه وکړه ودونه وایي هغه هم شوي د دې نه پیسې څه دي بیا وایي چې کوم اقلیت در سره دی کوم عیسایان او څو چې مسلمانان نه دي هغوی دپاره پیسې د خیر کار نه وکړي چې هغوی ته پیسې میلاو شي وایي هغې نه هم څه دي او به څومره ټیم دی ولې غلا ختمه شوه هغه شته دا چې چا کړي وه هغې څه کړه خزانه کې جمع کړه قصه ختم شوه که موږ غواړو چې د پاکستان د غربت ختم شي مهنګایي ختم شي بدامني ختم شي واحد حل اسلامي نظام واحد حل قرآني نظام د اسلامي نظام مطلب څه قرآني نظام چې په قرآن فیصلې شروع شوې که نه نو وروره سود پکې څه شو موږ څه شي کېدلو زموږ د عمران خان صاحب د 3 حکومتونو قرضه وکړه د بېنظیري په دور کې د نواز شریف صاحب په دور کې د مشرف په دور کې چې په 3 حکومتونو کې څومره قرضه شوې وه د هغې نه زیاته عمران خان صاحب څنګه ورکړه د هغې هغه سود یې پرې ختم کړو څوک پرې دا موږ ملک وچلوو خو څه پسې کوو هغه سود یې ختموو نو چې اسلامي نظام راشي نو سودونه پکې څه شو ختم لا تظلمون ولا تظلمون نه به ظلم کوئ نه به در باندې فلکم رؤوس اموالکم ستاسې دپاره څه دي راسومات یا سودونه بودونه په اسلام کې نشته او موږ ریاست د مدینې دی او چلوي په څه باندې په سودونو دا پیسې دي کېږي
پوهېږې په خبره باندې ناست چترال په ګاډي کې وو چترال په لورې واوښت او موږ چتره ولو کراچۍ کې ګاډي ولي بهر کې الله رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي د قرآن حضور اجمالا بیا اولې حق دویم حق تلاوت دریم حق ترجمه او تفسیر څلورم حق عمل پنځم حق تبلیغ د قرآن شپږم حق څلور حقوق د قرآن دي چې دا موږ انفرادي کولی شو ایمان انفرادي تلاوت انفرادي عمل پې ترجمه او تفسیر دوه حقوق کله چې دي نو دا یوازې نه کېږي ته یوازې نشي کولی زه یوازې نشم دا به څه کوم تبلیغ یوازې نه کېږي څه دا به په شریکه کوم څه به کوم او داسې ما طریقه ویلې که نه دا بررسي دا د قرآن د تبلیغ مرکزونه دي که نه دا به په شریکه چلو او بل تنفیذ د قرآن دا به څه نه کېږي دا به په څه کوم اجتماعي به کوم په شریکه به کوم داسې ټیک ده خیر سره الله رب العالمین دا عمل توفیق راکړي دا خبر کومه او کا کورس ورته وایي که څه ورته وایي ډېر بهترین ماشاءالله ټول خبر دا ترجمه به تبزیز وکړم ټیک شو د خیر سره او داسې تاسې بار بار اورېدلي دي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم خاص و مدد د نوم د الله چې ډېر زیات مهربان او همیشه مهربان دی قل ووایه هو شاندار دی الله احد الله یو دی په ذات کې هم او په صفاتو کې الله الصمد الله به حاجت ده هیڅ چاته هیڅ حاجت نشته د صمد ګڼې معناګانې شوي تقریبا اووه شکرې معناګانې مفسرینو نقل کړي بهترینه معنه پکې هغه چې کومه ابو رسې کړې ده هغه فرمایي چې صمد هغه چاته وایي چې المستغني عن كل احد چې د هر چا نه به حاجت وي والمحتاج الیه كل احد او هر څوک او دلته یو الله دی لم یلد دی الله څوک زیږولی نه دي د چا والد ولم یولد او د چا نه زیږېدلی نه دی د چا اولاد نه والد دی او نه ولد ولم یکن له او نشته د الله دپاره کفوا برابر همسر احد هیڅ څوک د الله سره هیڅ څوک برابر نشته نو چې الله سره څوک برابر نشته نو ځان د الله په پناه کې ورکړه ځان د الله قل تقوایا اعوذ ز پناه غواړم برب الفلق او په رب د سبا سره من شر ما خلق د شر د مخلوق نه ومن شر غاسق او د شر د تیارې د شپې نه اذا وقب چې کله پخه شي ومن شر النفاثات او د شر د پوکو وهونکو نه چې پوکي وهي فی العقد په غولو کې کوډر منتري کوي سحر کوي ومن شر حاسد او د شر د کینهګر نه اذا حسد چې کله کینه ښکاره کړي چې ښکاره کړي نه دی نو خپل ګوګل د خولې بې پروا نشته خو چې کله ښکاره کوي ستا خیرات به څه کوي اقدام کوي په تا به اټیک کوي نو دا د الله په پناه کې ورکړه او الله پناه ورکولی ځکه رب الفلق څه رب الفلق موږ ته ورسي وړه باندې خبره ښکاري چې رب الفلق شپه وچې سبا دې څه کي فارق الاصباح ده کنه یو ټکي باندې تفسیر دومره خبره وکړم کنه چې دا ټولې دنیا دا ټول ساینسدانان او دا ټوله ټکنالوژي ورسره شي نو دا کار نشي کولی دا رب الفلق چې کوم کار کوي چې شپه وچې سبا دي راباسي د ټولې دنیا ټول ساینسدانان او ټوله ټکنالوژي ورسره شي نو دا کار دا د شپې او د ورځې د حساب نه شپه ختموي ورځ راولي ورځ ختموي کیسه وکړي شپه ستاسې وشو دغه خبرې دا تېره روژه چې وشوه تېره شوه که نه نو په دې دنیا کې یو ملک دی هغې ته سویډن څه ورته په سویډن نومې ملک کې روژه چې وه څه نو دا 30 ګنټې او 22 منټه او څه 22 او ټوله شپه پکې 28 منټه او د هېڅ چا هېڅ وس نه کوي حالانکې دا مغربي ممالک دي مغرب کې راځي هوا ته جازونه خرڅوي پوه شوې په سپوږمۍ کې بیا ازادي ټوله څه کوو او په سویډن ملک کې څه نه شو کولی په هغې کې په یو ښار کې او پسې خو 22 ګنټې او پسې کې څه 21 ګنټې 21 ګنټې خو په یو ځای کې د سویډن ښار په یو
ریاست دی 23 घंटे او 22 منټ څه ورځ او 38 منټه به څه او د هیڅ وسه او نیمه کې چې د کومه څه چې شپږ میاشتې ټارګټینګ کوي شپږ او شپږ میاشتې خو د چا وس طاقت شته چې دا کار وکړي رب الفلق دا کار کوي پېژې په خبره ده څوک رب الفلق دلته رب الفلق په پدا کې ځان ورکړه د سره من شر ما خلق د شر مخلوق کې کارونه کوي ځم پېژې په خبره ذات د الله په پدا کې سهار او ماښام ورکوه او الله کې کارونه د تکړه کوي ایس نشته ډاډه کوي پکه ورته دا نه وي به احتیاط کوه به باس کوم لګاو بیا بار کوم راغلی نقصان چې دا دی وایي نشته چې دا دی وایي نشته ټول په سخت کې چې کله دا اولیا دی هرو نو موږ خپل مدرسه باندې کړه چې دی په خبره زلاره ته کلی دی باندې نور ته یو ډول تفسیر کوم هغه کال ته یو ولسانه مسوحینه پورې کوم مسوحینه یو په یو باندې کوم نور کوم وایي سمو ته کوم په دا کار کې وسو انتظام کو درانه و لپاره یو سل یو نیم سل بسری دا شو 200 وسوي نه کرونا و نه بلا و هیڅ او دا صورتونه به مې څه وکړو او ځان په څه کوم او یو په ډول کوم کې اندرا څه مؤدد نشي راځي دي جوړه او په الله یې په نو کې دي جوړه په تازه پروګرام به تاسو واپس ایزی راته ودوي چې تاسو کوئ پېژې په خبره ده هغه څنګه چې موري سي دا دې ته باندې ده څه ما دا په اخر ورځ تاسو نه کوم زه ځکه کې اخر از ان شاء الله په اخر ورځ دا د څه ته باندې دا په اول برکت په دا په اول برکت چې دا څو په چاري راتلې نشي ان شاء الله کرونا نشي راتلې نور بیماریاں نشي راتلې ولې تا پر رب الفلق سره ځان ورکو په پناه کې من شر ما خلق د شر کرونا په مخلوق دی مړ پیدا شي په خبره مخلوق یا سازش ته په خپل سوایرس ته پیدا په خبره باندې او که پر رب الفلق په پناه کې ځان ورکو هیڅ نشته سهار او ماښام درې پرې د سورتونه وایي او دا څه کوي اکثر خلک د دې په طریقه نه کوي اکثریت خلک حدیث کې وایي چې درې پرې وایي دي دا شروعونه به درې پرې یو نو څنګه کوي یو په دې وایي په لاس کې به چې په باندې لاس راځي بیا په دې په دې به چې کې به سوي بیا په درې په نوې به چې کې به لاس او به دا راځي ان شاء الله بیا په خبره ده هیڅ نشته حقیقت کې دا د الله د کتاب دا سه حساب دی دا سه حساب بیا په خبره ده چې د سحر نه د کوډې د منتر د هر شي نه څه کوي محفوظ یا د مخلوق څومره شر دا نه څه کوي او په یو ډول کې چې شیطان څومره شر دا نه دی محفوظ بسم الله الرحمن الرحیم شروع کو خاص مدد د الله چې ډېر زیات مهربان او همیشه مهربان دی قل ته وایا اعوذ ز پناه غواړم برب الناس رب د خلقو ملک الناس بادشاہ د خلقو الہ الناس معبود د خلقو من شر الوسواس د شر د وسوسې ورځونکي نه الخناس چې وسوسه وګرځي او بیا پشاشي الذي هغه یوسوسو چې وسوسه ورځوي فی صدور الناس پسینو د خلقو کې من الجنة چې دا د پیریانو نه دی والناس او د انسانانو نه دی الله دې موږ بچ کړي دا شیطان چې دی نو دا د جناتو نه هم دی او د انسانانو یعنی په انسانانو کې شیطانان شته او دا یو خبره ده چې په قرآن کې اولیا شیطان ذکر شوی دی هغه د انسانانو دی او چې د آخرت ترتیب د چا دی د انسانانو الناس من الجنة والناس ناس والآخر قرآن په اوله پاره کې وإذا خلوا إلى شياطينهم چې کله دا منافقان خپلو شیطانانو ته ورشي دا به چا غواړي د هغوی بني احکام خواله بدله د کافرې اشراف خواله بدله د دغه یهودیانو خواله بدله نو هغه ته قرآن څه ویل شیطانان لنډه خبره دا شوه چې په دا شیطانان په انسانانو کې هم شته په پیریانو کې
خو د پیریانو هغه کمزوري دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایي نو هغه څه شي چې اذان کېږي نو هغه څه کېږي هغه تښتي آیت کرسي ووایي نو هغه دې په غوږ نشي راتلی خو د انسان هغه دا غټ خرابي دي دا یې د خوښ نه ځي دا په اعوذ بالله باندې نه ځي په اعوذ بالله باندې دا چې اذان کې امر انسانانو کې کم شیطان دی چې څوک د شیطانت کار کوي د شیطان څه کار دی بېحیي د څه کار دی شیطان ډنګ سرول د چا کار دی توجه کول د چا کار دی شیطان د شریعت مخالفت کول د چا کار دی د شیطان چې چا دا کار کوي داسې شیطان او دا سره په اعوذ بالله هم نو څه وکړي نه نه ته فساد نه نه ته غواړه د سره د دې راته څه دي پاسه دې دې څه ته څه کوي څه 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 په اعوذ بالله دې خیر دې کنه په کرسي ته باندې نو ته څه کوي چې چا ته شیطانت کوو په باندې ته شروع په معنا بس نه کوي کاغذ ته پروت دي پاسه کچا ته څه خبره کوله چې دوی چې خبر پوه په خبرستانه چا سره نه راوړل د ټوکا کوم ماشين راوړ ته پوه دې څه کله د باندې ته څه څه کچا باندې اسلام مخالفت کوي چې اسلام څه وکړي مخالفت وکړي قولا عملا فعلا دا څنګه په لومړي چې دې د باندې څه ته ورته باندې پکې ټیپ شو او دې چې کوم خبره وکړه دا ورته دا بیا ګوره دا چې ارزه کې نه کېږي کنه الله رب العالمین دې عمل کوي توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه وسلم اجمعین درود شریف وایي اللهم صل علی محمد و علی آل محمد ورسول اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت إله العالمين من معافك الله مخستا بندگان مخلص بندگان جوړ الله موږ نیکانو صالحان جوړ الله موږ دې جوړ کړي چې څنګه ته خوښ الله مخستا بندگان مخلص بندگان الله موږ نیکانو صالحان الله موږ شریعت پابندي توفیق راکړي الله موږ قرآن حقوق کوي الله موږ دې حقوق ادا کړي ادا کول توفیق راکړي یا الله زموږ دنیا او آخرت دواړه خسته الله دا قرآن چې کوم استادانو ویلي دي الہ العالمین کوم شاګردانو اورېدلی دي الہ العالمین کوم عوامو پکې شرکت کړی الله دې څومره خیر او برکت دی الله موږ ټول د هغې مستحق وګرځوي الله خصوصا د دې آخري مجلس چې څومره برکات دي الله زموږ پکې برخه ویسه وکړه الله موږ کمزور یو الله موږ ته خپل ځان معلوم دی الله ستاره معافي غواړو موږ ته معاف کړه الله ستا رحم او کرم غواړو موږ رحم او کرم وکړه الله د مقلب القلوب زموږ زړونه دین ته راوړه قرآن ته راوړه الله موږ په قرآن باندې پوهه په قرآن موږ ته عمل توفیق راکړه الله د قرآن چې کوم حقوق وی دا ټول موږ ته د سر رسولو توفیق راکړه الہ العالمین څومره ادارې چې قایم دي دینی مدرسې دي الله ته معاون او مددگار شي الله سوچ کو سم معاونت او مدد کوي الله ته د ابو سره معاونت او مدد وکړي الله سوچ دینی مدارس او خیرخوا دي الله ته د ابو خیرخوا شي الہ العالمین چې کوم بدخواهان دي الہ العالمین هغه خیرخوا جوړ الہ العالمین چې څوک د دین او د اسلام دشمنی کوي الله هغه دشمنان د اسلام الہ العالمین د اسلام او نمکداران جوړ الہ العالمین زړونه ستا په لاس کې دي الہ العالمین زموږ د ټولو زړونه دین ته راوړه اسلام ته راوړه قرآن ته راوړه نیکۍ ته راوړه الہ العالمین زموږ چې څومره خلک وفات شوي تر ټولو مغفرت نصیب زموږ ټول مرحومین وبخښه الہ العالمین زموږ د قرآن چې څومره استادان دي الہ العالمین څه وفات او څه ژوندي دي الله د ټولو مغفرت نصیب د ټولو جنت الفردوس نصیب چې کوم ژوندي دي الہ العالمین د هغوی صحت نصیب الله موږ د خپلو استادانو دپاره صدقه جاریه کړه الله زموږ شاګردان زموږ دپاره صدقه جاریه کړه
الله دې حاضر مجلس کې د چا والدین وفات دي ته ټولو مغفرت نصیب کړه الله زموږ د وارث محترم مغفرت نصیب کړه الله جنت الفردوس نصیب کړه الہ العالمین من د خپل والدینو لپاره صدقه جاریه کړه الله زموږ اولاد زموږ لپاره صدقه جاریه کړه الہ العالمین دې حاضر مجلس کې د چا چې څوک مسافر دي یا څوک بیماران دي یا څه حاجتونه دي الہ العالمین مسافر خپل کور ته راوستی کړه بیماران یې جوړ کړه حاجتونه ورته ټول پوره کړه الہ العالمین یو مسافر د ویزې څه مسله ده څه خبره کړې الہ العالمین چې مولانا صاحب ته څنګه دي تا ته نه معلوم دی حاجت یې معلوم دی الہ العالمین ته ورته پوره کړه زموږ یو نور سفر کې دی یو ورم سفر روان دی سعودیه ته ټول ورته دعا وکړي چې الہ العالمین یې سفر اسان کړي الله دې ورته حلال مال ورکړي او الله دې ټولو مسافرو ته حلال مال ورکړي الہ العالمین دې حاضر مجلس کې څوک بیماران دي بیماری ختم کړه د چا په کورونو کې بیماری دي هغه بیماری ختم کړه الہ العالمین څوک قرضداران دي د هغوی قرضونه ختم کړه الہ العالمین د چا اولاد نشته د هغوی نیک عمل او صالحه اولاد نصیب کړه الله د چا نارینه اولاد نشته هغوی ته نارینه اولاد ورکړه زما د لوڼو او د بعضو ملګرو نارینه اولاد نشته هغوی ته دعا وکړي چې الله ورته نیک عمل او صالحه زامن ورکړي الہ العالمین په دې حاضر مجلس کې چې د چا څه حاجت دی هغه ورته پوره کړي الله دې حاضر مجلس چې څومره متعلقین دي دلته حاضر نه دي خو د دوی خپلوان دي رشتهداران دي یاران او دوستان دي الله چې د هغوی څه حاجتونه دي هغه ورته پوره کړه الہ العالمین دا اداره کامیاب کړه د دې ادارې چې څومره استادان دي ولانو څومره شرعي حاجات دي هغه پوره کړه د دې چې څومره طالبان دي څومره طالبان دي هغه عالمان په عمل ټول کړه د دې مدرسې ذمه داران چې کوم سفر کوي مدرسې دپاره الہ العالمین هغه سفر یې اسانه کړه د هغه چا سره ملاقاتونه وکړي چې هغه د مدرسو خیرخواهي او الہ العالمین د خلکو په زړونو کې د مدرسې قدر و قیمت پیدا کړي دې محله کې چې کومه پوهنګي شوې او خلک یې جنازې ته تللي الہ العالمین هر څوک چې وفات شوی ورته مغفرت نصیب کړه جنت الفردوس نصیب کړه الله زموږ د ټولو دنیا او آخرت ښایسته کړه الله زموږ کړي ګناهونه موږ ته معاف کړه آینده کې پرې وساته الله ټول نیک اعمال په خپل دربار کې قبول کړ آینده کې توفیق راکړه الہ العالمین په دې بلکې امن راوله خوشحالي پکې راوله الله امن او خوشحالي او سکون په صحیح اسلامي حکومت کې الہ العالمین صحیح اسلامي حکومت پکې راوستي الله څوک د راوستو کوشش کوي موږ ته توفیق راکړه او کوم پکې رکاوټونه دي هغه ته ختم کړه الله زموږ دنیا او آخرت دواړه ښایسته کړه الله زموږ ژوند ته سعادت کړه الله زموږ مرګ ته شهادت کړه الله په وخت د شهادت کې دا کلمه نصیب کړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله امین صلی الله